ډیره محترم مسلمانانو، نن د یو خاصه وظیفه ده او وظیفه کومه ده د رمضان په اولنۍ شپه د روژې په لومبنۍ شپه باندې به دا وظیفه تاسو کوئ. انشاءالله العزیز کوم انسان چې د روژې په اولنۍ شپه باندې دا وظیفه وکړي محترمو، نو او دا وظیفه څوک ده؟ دا وظیفه دغه ده سورة القدر. د قدر آسان صورت ده. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا قسانه او دا به صرف او صرف 21 پیرې وي، 21 کارته 21 مرتبه په ټول عمر کې صرف یو پیره ده او غونډ په ټوټله 12 یا 10 منټه ټایم په لګي. خو د دې فایده تاسو وورئ محترمو، د دې ثمره تاسو وورئ، نو انشاءالله چې ستاسو به زړه ورته اوبه اوبه شي چې یاره دا خو واقعي دا وظیفه کول غواړي. لهذا دا وظیفه راته ښایمه د روژې په اولنۍ شپه یې خامخا در سره وکئ. علماو نه دا وظیفه را ذکر شوې ده، نقل شوې ده، او علما ذکر کوي چې بعضې حدیثونو کې هم دا وظیفه یعنی د دې فضیلت ذکر دی. نو هسې منګړت خبره نه ده، تاسو یې خامخا انشاءالله العزیز وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېره محترم او قابل قدر مسلمانانو، وروڼو، خویندو او هغه مسافرو چې کوم بهر وطن کې دی، الله مو خوشحاله او باد ساته. محترمو، نن زموږ یو خاص وظیفه ده او وظیفه د روژې په اولنۍ شپه باندې ده. روژې ته بس یو 2 ورځې په یا جمعې په ورځ روژه ده یا خیالي په ورځ روژه ده، بس 2 ورځې دي ورته، یا تقریبا 2 ورځې تقریبا ورته دي یا 1 ورځ ده ورته. نو لهذا یوه خو نه ده، خو به هر حال 2 یا 3 وشي. نو مخکې نه دا وظیفه تاسو واورئ، په دې باندې عمل وکئ. دا ذهن کې کېږدوئ چې اولنۍ شپه ده کله د روژې راشي نو زه به دا وظیفه خامخا کوم، چې دا زما دا کتونکي اورېدونکي خامخا دا وظیفه وکړي. دا صرف یو پیره ده په کال کې دا ګورئ بار بار نه کېږي، صرف د روژې په لومبنۍ شپه باندې لهذا چې کله لومبنۍ شپه راشي د رمضان المبارک، نو په هغه شپه باندې محترم مسلمانانو تاسو 21 کرته سورة القدر دا عامه سپاره کې دی، اخیری 13مه سپاره کې یو آسان صورت دی، دا به تاسو 21 کرته ووایئ. 21 مرتبه 21 یا 21. د دې فایده به دا وي محترم مسلمانانو، لکه څنګه چې باران د برې نه د اسمان نه ځمکې سیټ ته په تیزۍ باندې را روان دی که نه، ما تاسو ورته ګورو وینو یې، نو دغه رنګې به الله جل شانه ما تاسو ته لومبنی رزق په تیزۍ سره راولي. یو خو رزق شو که نه، صحیح شوه، چې دا رزق به الله تعالی دومره په سپیډ او تیزۍ سره ما تاسو ته راځي. بل کال د دې لومبنۍ روژې پورې به الله تعالی ما تاسو د رزق چې کومې مسلې دي، کم ټینشنونه دي، خفګانونه دي، هغه به الله تعالی ختم کړي. اوس خبره دا ذهن کې کېږدوئ محترمو چې رزق کم رزق په الله تعالی راکوي. رزق خو ډېر قسمونه دي که نه، نو محترم مسلمانانو د رزق هغه ټول اقسام چې دي، که هغه ډوډۍ ده، که هغه چای ده، که هغه پیسې دي، که هغه قرضونه دي، ختمېدل دا هم د الله تعالی د رزق دی. یا بل ته قرض ورکول دا هم د الله تعالی سره یو قسم له رزق کې داخليږي. د دنیا چې څومره ستاسو معاملات دي، ناسته ولاړه تلل راتلل، د دنیا چې څومره ضرورت دي دا تمام په تمام مسلمانانو دا په رزق کې داخليږي. ښه سورلي په رزق کې راځي، ښه جاس کې ګرځېدل، ښه بنګله کور کې اوسېدل، ښه خوراکونه کول، ښه کپړه او جامې اغوستل، دا غونډ په تمامه دا په رزق کې راځي. نو دغه د رزق مسله به الله تعالی ستاسو ختمه کړي محترم مسلمانانو. نو انشاءالله العزیز خامخی دغه په لومبنۍ شپه باندې د روژې په لومبنۍ شپه باندې دا وظیفه خامخا تاسو وکړئ. انشاءالله یو پیره کول هېڅ پکې ګران نشته انشاءالله. او بل دا چې ستاسو ژوند به هم په سکون باندې شي دا یو کال، ځکه دا یو پیره عمل دی که نه، نو ټول کال به الله تعالی ما تاسو ته فراخي راکړي او سعادت به راکړي، کامیابي به راکړي. بل دا چې په دغه شپه باندې به الله تعالی زما ستاسو حاجتونه هم پوره کړي. حاجتونه هم په یو قسم له رزق کې راځي که نه. اوس که زه ښه بیبي غواړم نو دا هم رزق دی د انسان دپاره. یا که یو زنانه د ښه خاوند خو غواړي، ښکلی دینداره خاوند غواړي، دا هم د رزق یو حصه د محترم مسلمانانو.
یا دغه رنګې کاروبار غواړو یا دغه رنګې نور زموږ په کور کې جنګ جګړې دي، نفرتونه دي، یا بله څه پریشاني ده، یا بل څه ټینشن دی، نو دا ټول په رزق کې راځي. نو لحاظه چې دا وظیفه کله وکړئ نو بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې الله د لومبۍ روژه باندې ما ستا د پاک کلام تلاوت وفرمایو او الله تعالی دې چې کومې فایدې دي، کوم ثمرات دي ما اورېدلي دي، الله هغه ټول په ټوله ما ته راکړي. الله ستا په خزانو کې هیڅ کمی نه راځي، الله تعالی دغه فایدې ما ته راکړي. انشاءالله العزیز الله تعالی خزانې ډکې دي ډکې، خو چې د غوښتو چل ته چاله ورځي. لہذا انشاءالله العزیز چې الله تعالی مو سره دا تمام رکاوټونه او تکلیفونه پریشانۍ ختم کړي. موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو چې الله تعالی دې ستاسو هم حاجتونه پوره کړي. د دې وظیفې سره الله تعالی دې زموږ هم حامی او ناصر مددګار شي انشاءالله العزیز. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته، کامیاب او کامران. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.